د ضلعي صدرانو، د تحصیل صدرانو، جنرال سیکرټریانو، د صوبایي کونسل ممبرانو، ټولو مؤسسینو او د میډیا دوستانو ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوم. دا میټینګ واقعیتاً موږ داسې یو میټینګ راغوښتی و، دلته د مطلب خبره کولو، د مطلب د خبرې لپاره چې کوم ناس خلک دي، که هغه د بونیر دي، که د برسوات دي، که د کوسوات دي، که د چترال دي، که د باجوړ دي، که د بردیر دي، او که د لور دیر دي، او که د ایجنسۍ دي، همدا خلک دي چې هغوی فیصلې کوي، او همدا خلک لیډران دی چې بیا پسې خلک وروسته راپاسي. که ستړي نه یې، که ستومانه نه یې، که مایوسه نه یې، نو راپاسئ. دا د الیکشن کمپین آغاز دی، ګټه او بیله د الله په لاس کې ده. او درته وایم چې په دې ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ نه متبادل پارټي نشته د عوامو په نظر کې د خدمت کولو. خو یو جعلي حکومت، یو جعلي نظام په موږ باندې 10 کاله مسلسل وساتلی شو، نو په موږ کې لږ ستړیوالی راغلی دی. موږ به دا ستړیوالی ارتو او هغه جعلي نظام ته به شکست ورکو، او حقیقي جمهوری نظام کې دننه به خپل سیټونه ګټو، خپله ممبران به کامیابو. زما تجویز دی او زما د ټولو ضلعو صدرانو او د هغې تنظیم ته وسره د تحصیل تنظیمونو ته دا وینا ده چې نن 1 تاریخ دی، په 20 تاریخ په انشاءالله زموږ چیرمین صاحب راځي. په منځ کې 20 ورځې دي. په دې 20 ورځو کې تاسو 4 میټینګونه نور په هر تحصیل په سطح باندې کولی شئ د دې پروګرام د کامیابولو لپاره. او دا پروګرام چې تاسو کامیاب کړو، دا ستاسو یوه داسې ریلي لاړه چې دا په الیکشن سره انداز کېږي. الیکشن کله دی؟ خو په فروری کې، او دا یو میاشت 2 ټایم دی. نو که تاسو کارکون را پاسوئ نو دای وخت دی. 20 تاریخ ته 20 ورځې دي. په دې 20 ورځو کې د موږ ولګو د هر ضلعي صدر دی، د هر تحصیل صدر سره د تحصیل په تحصیل د پی ایس اف یوت او د ټولو وینګونو به شمول میټینګ وکړي. او زما خو ارمان دی چې د هرې ضلعې نه د 1500 ګاډي راوځي. خو خیر دی که ځینې ضلعې داسې لرې او ډېر نشي راوتی، نو چې د هرې ضلعې نه 200-300 ګاډي بلکل دا د ورکر خپل ګاډی جنډه پې ولګوي او دی راشي او دی دلته کې دا انقلاب برپا کړي د پیپلز پارټۍ په حق کې، چې په دې انټرچینج د پاسه باندې موږ جلسه جوړه کړو. جوړو به که نه به جوړو؟ جوړولی شو که نه شو جوړولی؟ هېڅ ګرانه نه ده. بونیر، سوات، بره سوات، شانګله به د دې طرفه شي، ایجنسي به وله د دې طرفه شي، بره دیر او کوزه دیر به ورته د دې طرفه شي. او تاسو ګورئ که دا جلسه تاسو په دې بایپاس په دې دغه ونه کړو، په دې انټرچینج د پاسه په دې روډ زمانه نوم بل کېدی. او ګوره دا هم درته وایم، د بلاول صاحب د شهیدانو وارث دی، دا خپل برکت ډېر زیات دی. څنګه چې زما مشر نجم الدین خان خبره وکړه چې په باجوړ کې کله په جندول کې کله د میټینګ خبره کېدی، چا ورته تن نه ښودو. ما چیرمین صاحب ته ویې ستا د خبرې سره زه ملګری یم. هغه چې راځي د خلکو ورسره مینه ده، خلک به راوځي، خو خلکو له به روټ تاسو ورکوئ، اواز به تاسو ورکوئ. زه تاسو اواز ورکئ چې د بلاول صاحب استقبال دی. او که ستاسو سره بېشماره خلک او بېشماره ګاډي او موټرسایکلې را ونه وته، راشه زما نوم بدل کړئ. طریقه هم دا ده چې مونږ دې ځای ته راغونډ شو. دا تجویز دی، فیصله به صوبایي صدر کوي. دا تجویز دی چې د انټرچینج مخې ته د مونږ یوه جلسه منعقد کړو چې د هغه د استقبال د شورو نه هغې دغه تقریر وکړي، او په زرونو ګاډي او جنډې ورپسې شي او داسې د بره دیر په طرف باندې روان شي. او زه دا هم وایم چې بلکل بخپیدار خان زمونږ یو ډېر دروند مشر و، ډېر خدمات دي د دې خاورې دپاره. بلکل دا به زما دپاره ډېره زیاته د عزت او د درناوي خبرې چې د هغې فاتحه وشي. دا ظاهرشاه بیجان شهید شوی دی په کمپین کې دننه، په کمپین کې دننه د پارټۍ کار یې کوه او شهید شوی دی. د هغه شهید دعا فاتحه ضروري ده. مونږ به دا مطالبه کوو. او زه دا وایم چې د دې ځای یو پروګرام پسې
تیمرګره پسې که خال راځي او ورپسې د بر دیر چې کوم ماحول دی هلته چې کم ځای غونډه پکار ده د دې څه زما مکمل اتفاق دی که د بس د ټرک په سر باندې هغه راشي نو دا به ډېره ښه زموږ سره د سیکیورټي ډېرې خدشات دي موږ د جیپ نه په هغه تقریر کول نه غواړو که په ټرک راځي نو بیا موږ دغه ته دغه کولی شو که د جیپ خبره وه زموږ لیډر دی موږ خو چې هغه چېرته ځي ورپسې به یو زموږ خو دا خبره نشته او چې کوم سړی د پیپلز پارټۍ کارکون دی او دی دغه شهیدانو د وارث برپور استقبال ونه کړي او د خپله شپه ورځ ورته یو نه کړي نو دا به سره کارکون د پیپلز پارټۍ نه وي ووټر به نه د پیپلز پارټۍ زه ستاسو د ټولو مشرانو شکریه ادا کوم ډېره شکریه والسلام